دلته عوام دلته فیصلې کوي نو د دې په ځای دوی عدالت ته ولې نه ځي؟ نو هلته به دوی ته څه مشکلات دي، د دوی به هلته څه نقصانات کېږي؟ تاسو دلته دې ته کومه پیغام راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ نن دا کاروایي وکتله. زمونږ دا ډي آر سی چې کومه ده دا په 2019 2 دسمبر په سپتمبر په میاشت کې تقریبا جوړه شوې ده او په 2019 کې په هغې 2-3 میاشتو کې موږ تقریبا 39 کیس راغلي دي. په هغې کې چې کوم دی نو 35 فیصلې شوي دي. 3 داسې دي چې هغه موږ سره په اختیار کې نه وي، هغه موږ واپس لیکلي دي. بیا په 2020 کې موږ راغلي دي 276. نو په 276 کې تقریبا مونږه سره 256 فیصله شوي دي او 10 مونږه لیګل ایکشن د پاره چې هغه زمونږ د اختیاراتو ناس کې ناراضي. لکه داسې مسلې مونږ هغه عدالتونو ته لیږو چې فرض کا پاغي کې د انتقال د وراثت د ماتېدو مسلې نو هغه خو مونږ نشو ماتولی، نو چونکې هغه فیصلې چې مونږ نشو کولی هغه مونږ عدالت ته لیږو لیګل ایکشن د پاره. هغه خو د عدالتونو خوښه ده چې هغې بیا څنګه کوي. خو دلته چې انشاءالله تعالی څومره پورې فیصلې راغلي دي مونږ له د خلکو نو ډېر په ښکلې زما چې کوم ټیم دی کوم ممبران صاحبان دي روزانه په دغه باندې راځي او خود د زړه د اخلاصه بې کمیشنه بې لالچه بې پیسو بې مراعاتو او خپل ډیوټي کوي او خلک ته ښه مطمئن دی ښه خوشحاله دی. عدالت ته چې لړ شي دې نه یو سړی ځي مردان ته د هغه به کریم لګي، پکه هلته بیا لړ شي په کچرۍ کې د هغې د دنیا پیسې لګي. دلته خو کم از کم راشي موږ په خپله چای اوس کوو، لکه دلته خو د چا پیسې نه لګي که نه. چې دلته راشي نو موږ ورله ښه عزت هم ورکړو. دا کورسۍ دا وګوره دا تاسو سره څومره ډکې وي، دا موږ ورله ښه عزت هم ورکړو ښه دغه هم ورله ورکړو او کوشش زموږ دی چې د دوتنو مونږه فیصله داسې وکړو چې دواړه خوشحالي. نو اوسه پورې انشاءالله زما د یو ممبر په سر شکایت ماته نه راغلی د خو چې کوم سړی ملاویږي نو ښه زموږ ښه دغه کوي چې ستاسو دغه چې کوم دی ډي آر سی ډېرې ښکلې فیصلې کوي. علاقې سره د ډي آر سی په وجه په علاقه کې څه چینج راغلی؟ بالکل راغلی دی. بلا غوره غریب سړی چې کوم دی هغه خو عدالت ته نشي تللی که نه، ځکه دا سره خو پیسې نه. دلته راشي مونږ دلته کې د لکونو د 70 لاک د 80 لاک د 75 لاک د 60 لاک د انډرپلو د سودو داسې مسلې مونږ راغلي چې هغه د خدای په حکم مونږ حل کړي دي او غریب سړي له مونږ ښه پیدا ورکړې ده. که دغسې د ځمکې د کورونو زیاتر مسلې د خپلو کې د کورونو د وراثتونو د دې مسلې راغلي دي نو د یو سړي وس کېږي د بل نه کېږي نو غریب سړي ته ښه چې کوم دی نو په دغه ملاویږي پروډکټ او ښه طریقه باندې ښه په عزت طریقه باندې ورته دلته دغه ملا او بیا ځي ښه په خوشحالۍ باندې ځي. صحیح. دلته خو تاسو عوام ته دغه سہولتونه ورکوئ، خو آیا تاسو ته داسې دلته په ډیټس کې تاسو ته که کمی زموږ د نیوز په ریفرنس باندې ستاسو موږ د خو ډي پي او صاحب هم راغلی و راځي وخت په وخت او ډي اس پي صاحب هم خو تقریبا په 2-3 باندې راځي زموږ ښه دغه کې موږ سره ناست دي. بعضې مسلې داسې راشي چې په هغې کې د فورس مسلې نو هغه موږ سره هغې ډېره ښه طریقه باندې زموږ ایس ایچ او صاحب هم راځي نو هغه په هغې طریقه باندې هغې موږ سره ډېر ښه کوآپریشن کوي. دلته خو یو مسله دلته کې موږ ته دا چې موږ سره سولر سیسټم نشته، موږ سره ټلیفون نشته او د کورسو هم لږ کمی دی. نو دا مونږ ډي اس پي صاحب او ډي پي او صاحب ته مونږ دا په نوټس کې راوستي دي هغه وایي چې انشاءالله تعالی دا مسلې به تاسو زر تر زر دا حل کوم او بیا په اوس دې دغه کې پکې لاک ډاون هم راغی پکې او دغه هم پکې راغی خو بیا هم چې کوم دی نو 113 فیصلې په دې 2021 کې راغلي دي 68 پکې چې کوم دی مونږ فیصله کړي دي او دا باقي باندې چې کوم 56 دي دا درخواستونه دا تاسو ولیدلو دا روان دي دی باندې مونږه لګیا یو دغه پکې دا پروسس کې دي. نو زه خو هم چې خلک چې کوم دی نو انشاءالله خلکو ته ښه په نږدې په کور کې ته دغه ملاویږي انصاف ملاویږي او خلک خوشحاله دي. مونږ راځي تقریبا د ورځې مونږ له 2-3 درخواستونه نوي راځي نو که فرض که خلک زمونږ نه مطمئن نه وي خوشحاله نه وي مونږ له به نه راته. څنګه
باچا صاحب ووایي چې موږ په دومره سال کې دومره فیصلې کړي دي دې کې څه وړي دي او څه غټې دي تاسو د دغه فیصلو نه موږ ته میجر چې کومې لویې فیصلې تاسو کړي دي نو هغه موږ ته لږ شان ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریا تاسو د راتګ زموږ مشر تاسو خپل خبرې تفصیلي وکړلې او د ډي آر سی چې کوم کارکردګي هغه تاسو بیان کړه. فیصلې چې کوم دي تاسو ته ویلې دا دومره فیصلې وشوې دومره پینډینګ دي یا پروسس کې دي یا واپس شوې دا حقیقت دی. یو زه دا خبر کوم چې د ډي آر سی دینه تاسو دا سوال کړو جواب زه در کوم چې خلک عدالت ته ولې نه ځي. عدالت خو کورټ ته بالا دی کنه جو فیصله لړه بغیر فیصله عدالت نشي نه روزي فیصله ولوږي خو د فریقینو جګړه نه ختمي. ډي آر سی او داسې فورم دی چې د تکم خلک راشي نو موږ فیصله وموږ هغه جوړواله راولي او روغواله راولي هغه موږ دینه په خوشاله باندې هغه فیصله وکړو نو دا د عدالت نه دا فیصله بهتره ګڼم ځکه چې دې کې روغ وشو سره روغ ډېر کردار دی کنه صفا شو. د دې نه علاوه زه تاسو یو مثال درکم په دې بشخالي کې یو مسله وا دا کسان اوس هم ناشتي چاہیے کې د میراث مسله وا زنانه وی داغي نارینه نو داغي سمال دولت چې سزمکه وا یا کورو داغي باندې داغي د خپل ډېر جنگ جګړه شروع وي هغه مونږ ته هغه بچا سیف دي چې کوم مونږ د بنچ ته ولګو کیس بیا مونږ چې کوم نه موکل لړو ما سره خپل مرګري ممتاز خان او نگار خان وسره مونږ سره د پولیس حمایت ما سره بوتلو مونږ لړو مونږ موکو کته چې څه په درخواست کیو مونږ حقیقت معلوم کړل ډېر رد بدل باقي کیو بهرحال مونږ هغه چې کوم نه ټیس کا کوم پرابلم بیا مونږ هغه فتوی دا وړوي هغه دواړه فتوی مونږ واغشتي اما یو بل مدرسې ته ولېګلې چې تاسو دا دواړه چک چې کوم فتوا صحیح ده هغه باندې چې کوم فائنل فتوا رااله هغه څه غلطي نه وي داسې بهرحال چې نه ټول وروته هغه فیصله باندې په دې سټیج باندې هغه ته موږ خپل پیسې تقسیم کړې 28-29 لک روپیا باندې کور قیمت کو ټول خپل ورثه خپل پیسې ملو شو په دې ځای باندې هغه موږ ریکارډ موجود دی. بیا هغه د ځمکې مسله وا کې دي شاغنن ډسکس شي اب هم خدای پاک حل کی دا چې کوم مسلې کدا عدالتونو درنه په دې کلونه تیریږي او دا په دلته کې چې کني 55 ورځو کې یا 55 وخت کې چې کوم دا مسلې خدای پاک حل کړي. بل زما یو مرګري د خبرو کې زما یو څه تاسو نه کوم دې کې دا نه جاهلیت هم موږ پښتنو کې ډېر شته کنه جاهلیت خوشته دي کنه د بعض یو داسې کاری چې وسړي په نه کوي او هغه خپل غلطه فیصله په باندې مناوي موږ دا فیصله حمایت نه کوو دا چې فیصله به موږ کورټ ته لیږو ځکه چې وسړي نه مني کنه خپل ناجایز نه مني موږ سره خدای طاقت نه دي چې موږ سړي سره په جیل کې واچو یا هغه نظم کې په قبضه والو په زور ته والو به موږ کورټ ته ریفر کوو دا کی خبره ده. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه یو پاکستانی خیبر پختونخوا کې اوسم دلته ورکوټ کلی دی او یو ورکوټي کلی سره تعلق ساتم یو ډېر غریب سړی ما یو وړه غوندې نوکري مې شته ګورمنټ ملازم یم زه زمونږ چونکې یو ترور وه هغه واده شوی وه د هغې څه مسلې وې موږ کره راله فریاد یې وکړو ما د هغې د کور څه حصه وه ما هغه پراسس چې شروع کړو د وکیلانو سره د ګرداورو سره ما د هغې پراسس چې شروع کړو ډېر زیات مې ستړی شو فرض مې اوله راویسته بیا ما وی چې خدای پاکه زما خو دوره تنخواه نه ده ده خو به دې به کور ته تله غواړي دغه د چا باچا کې چې واده و هغې ته مې خدای شته اپروچ وکړو د چا پترو چېرې راځئ موږ سره کښېنئ چې دا خبره وکړو د دې د خدای په نیز سره رسي ځکه چې دا کونډه ده د ورور کره ده چې دا دې له څه ورکړی خو د ما چا شنوایي ونه کړه چا ونه منل بیا ماړه کې وی چې زه به کور ته ځم کور ته به څنګه ځم زما خو دوره تنخواه نه ده دې له به وکیل نیول غواړي دې سره خو هم څه نشته دا خو کونډه ده ضرور کره اوسي ما ته د ډي آر سي پته نه وه دا راته یو ملګری په ډیوټۍ کې ما ته یې ویل که ډي آر سي جوړه شوې ده چې هلته رالم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله زه د دې ممبرانو د نومه نه یم د الله د یارې دا خبره کوم چې د ما په هغې کیس کې دوره پیشرفت وشو د ما چې کومې په هغې ګوشوارو پسې پیسې لګېدلې وې هېڅ څیز حاجت نه ما له صرف هغه فرض پکارو دې فرض باندې ما له دې فیصله کوله زه دوره مطمئن یم چې د ما هغه پراسس ډېر تیزی کې روان دی حالانکې دې د ما هغه پوزیشن ته ووایي چې یاره تاسو کېده راځئ اخري کې د الله قرآن دی الزامات هغې لګول دومره زه مطمئن یم دومره
چې زه به دنیا ته وایم چې بل خوا مو د عدالت ته مو دی راځئ دې خلکو له راشه دا زما اخري قسمیه خبره ډېر زیات زه ایجوکیټډ کس یم انپړه نه یم خو خدای شته که راته پته و چې ډي آر سی څه شی دی دا ډي آر سی دومره لوی فیصلې ښکلې فیصلې چې دې له زور ورکوي دا مضبوطه کوي د دې دا صاحبان نه دي دې له مراعات ورکوي دې له طاقت ورکوي جج ته چې موږ راسو جج ته چې د ما غوندې غریب سړی رسي ما سره دومره پیسې کم دي وکیل به زه کم دی نیسم زه چې وکیل ته رسم او جج ته رسم زه ډېر زیات خراب شوی یم کوشش دا وکړه چې دې له ترقي ورکړه داسې دا خو په کور کې پیسه لګه چې را باندې دي اوس کوله زه خو دغسې به ځم خیراتي کار کېږي او دومره پیشرفت وشو که ما لږ ټایم راکړو ډېر زه به تاسو دا صاحبان ټول پوه کړم بره بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا عبادت په کوستانه به مدد غواړو زه د ډي آر سی په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم د ټولو نه مخکې خو د خپل رور سوشل میډیا والا دی شکریا ادا کوم چې ډي آر سی ته رالو او موږ لږ غنټه دوه ټایم راکړو موږ سره کېناستو زموږ په ډي آر سی کې دا یو سہولت خلکو ته ډېر درلاسه دی اکم چې یو سړی به دې نه کچرو ته تو په دې باندې ډېرې خبرې شو دا خبره پکې پاتې دا زه ځکه کوم چې ډېر د عوام اوري د عوام په دې باندې سوچ وکړي دا دې څه کوي دلته دې څه دپاره ناست دي زموږ مشرانو خبرې وکړې صحیح کړي غلطي نه دي کړي خو زه هم د دې باره کې څو خبرې کوم چې یو سړی به دې ځای نه کچرو ته ځان سره به 4-5 کسان بوتلو کیس مې دا حل کړی تاریخ دی نن په 800 په 1200 په 2000 روپۍ باندې به یې ګاډي کو د 2000 روپۍ په یې باندې روټۍ خوروله ټول ورځ به ماتېدله هلته به یو دیکې ورکولې بل به دیکې ورکول سرو غرمو ته به ولاړو ناسو زه هم دې خلکو له سوچ پکار دی سوچ پکار دی په خپلو مغزو دي سوچ وکړي چې دا څه کېږي او دا دې څه کوي زما دا مشران نګار بابو یا دا واسف شو یا زمونږ په ډي آر سی کې چې دننه څو کم دي او ډیوټۍ والے دي کم ممبر دي دا دی یو سړی وي چې څوک دی فیصلې له راغلی دی او ماله دي د 1 روپۍ غوښتنه کړې چې ماله 1 روپۍ راکړه یا ما باندې چیوس کوه یا مال پیپسي راوړه شکر الحمدلله مونږ خپلې خرچې کوو مونږ خپله مزدوري لاس خپو کوو چې الله پاک مشران ګرځولي یو او دلته د خپلو مشرانو په واسطت باندې دلته کې مونږ ناست یو راغلي یو او مشري کوو نو مونږ به کم از کم خپلې له 100 روپۍ لګو دې خلکو ته هغه سهولتونه دي چې کم دی په سوچ کې هم نه دلته روره پیسې نشته لګول نشته بل څه نشته پکې ته راځي کینی زمونږ کو دلته ایسچو حسته خان دی نه مخکې مامریز خان او زمونږ د چرغولې اسای چې کم دی مونږ سره غیم خطاون کې مونږ سره ډي آر سی واسف چې کم زمونږ لیډر دی او یوسف بای چې زمونږ کم خدمت کو دا تقریبا کال د پاسه زمونږ سره دی دلته پاتې شو په ډي آر سی کې کو چری دیم غلط وینو دی باندې مونږ د دې مرسته نه کوو د پولیس مونږ دا مرګتیا نه کوو چې دی غلط کوي مونږ به مرګتیا کوو نه بالکل نه هغه د قانون خپلې خبرې دي د افسرانو خپلې خبرې دي هغه به دې سره ډسکس کوي دی به مونږ سره خپلې خبرې ډسکس کوي ان شاء الله تعالی چې د عوام به مطمئني او د هغه پورې مطمئني چې سو پورې د ډي آر سی زمونږ مشران چې کم دي زمونږ نیم باچا رجسټرات چې کم دي زمونږ نور چې کم ممبر دي 27 یا 26 ممبر چې کم دي او غي دلته راځي خپل ډیوټي کوي ان شاء الله دی باندې به 1 روپۍ لالچ نه کو دی 1 روپۍ لالچ د چانه کړی زما خپل مشران ته دا پیل دی دا درخواست ورته کوم چې دی ډي آر سی نه لر کړی شو نور په خلک ته والی دغه وجه دا چې یو کس غلطي وکي نه هغه غلطي په ټولو باندې لو کیږي په ټولو باندې هغه غلطي لګي زیاته شکریا ستاسو دا کوم د خپل رونو شکریا ادا کوم د واسف بای چې کم دلته موږ سره ډیوټي والي دغه شکریا ادا کوم او ستاسو بیا یو پیره شکریا ادا کوم